دا مدارزیات د آخر زمانه شر او فساد دی دا د نن زمانه شر او فساد د عالمانو ته خواست کوم چې د دې خلاف راوځي چې پیرزیات صاحب کومه خبره تا کړې ده که ته د پښتون نه پیدا یې د یو پلار نه پیدا یې راشه شاهد سره یا شجر سره ټولو پښتنو په منځ کې کښېنه او یو دوه لاین چې دی دا په جناتو باندې ولیکه چې دا ساخت دی یو پلانټډ پروګرام چې د اپاس ټایم هلته وشو خو پیرزیات وی چې پروګرام به هغه ډېر شاطره دی ډېر تیز دی چونکې هغه د بچپن نه یو اکټر دی هغه پیر نه دی یا هغه د دې سره څه واسطه نه که زه غواړم چې د یو انسان جسم ته ورننوځه دله متیازې بند کړه اومې وله بندولی شي که زه ورته ووایم چې په پښتو کې چې دا غول وله بند کړه اومې وله بندولی ډرامه خو مونږ کوله د نورو پښتنو د کولو دپاره خو مونږ ډرامه کوله خو زورکه خپل کسانو جناتو کمزوري نه منم کنه ما ته بدمعشي کوه ما ته د پټرول پیسې منلې وې 10,000 روپۍ نو ځان چې داسې مې 15,000 ختم منلې وې بالکل تکړه مرګري د دې جسم ته ورکوشې دغه جسم ته ورکوشې په کور کې ورلو ګورې مقبره کې ورلو ګورې قبرستان کې ورلو ګورې شاباش 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 چې مې هپو لیشه مو کنه په شاباش شاباش د یو کس په کلی کې چې چا سر نه لګي نه دی مطلب دا دی چې د معاملات ټیک نه دي د کور سره خواته جومات دی دوی په جومات کې چا نه پرېښود هغه مور او پلار د کور نه وباسلي چې یو کس په خواته جومات کې چې دی خلک ځان سره مانځه ته نه پرېږدي نو هغه به څه پرهیزګار شي د مور او پلار د کور ایستلې دا مور او پلار د کور نه وباسلي دی دا اک دا چې کوم ځای کې پاتې کېږي دا د سخر په کور کې پاتې کېږي او د ټول نه بله خبر دا ده چې د ښځه هم په دې پلاټ کې شامل دی هغه دننه زنانه ګوري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زه په معاشره کې د هغې خلکو عکاسي په سکرین کومه کم چې د ځان نه پیران جوړ کړي او د عملیاتو کار کوي حقیقت کې دغه پراډیان دي او دغه مداریانو خلاف زه جنګېږم هغې ته زه د جهاد نوم ورکوم قدرمنو زما په څنګ کې چې کوم کس ناست دی آیا شجر صاحب یقینا تاسو به پیژنئ د دې سره به د یو مداري د حقیقت دنیا ته ښکاره کومه چې د هغې مداري حقیقت سره السلام علیکم آیا صاحب وعلیکم السلام شاید څنګه صحت ښه دی خیر دی تاسو ښه خیر دی امن دی امن دی ایاز به د ټولو ناول به حقیقت وایو دروغ به نه وایو په قرآن قسم به وایو زما مقصد دا دی که نن ته دغه حقیقت وی نو کیدای شي ډېرې خویندې میندې ډېر همزولي ډېر مشران به د دغې پراټ دوکه نه بچ شي د دغې مداري نه به بچ شي کوم چې حقیقت کې هغوی پیر ګڼي مداري زیات هغه له چې تاسو پروګرام کړی و په ایمان به وایي دا پلانټډ وکړو نو ډرامه وکړه د پروګرام شروع کېدو نه مخکې زموږ د مسلمانانو دغه یقین وي چې لا اله الا محمد رسول الله زه چې نن کومه خبره کوم نو به حیثیت پښتون به حیثیت مسلمان په دغه کلمه باندې چې زموږ په دې ایمان دی A to Z د الف نوال یې پورې په ټول چې دي نورشابه ویم د ټولو ناوله یا شجر بیداره ته ووایي چې تاسو او د چې دا کومه ډرامه جوړه کړو چې داسې یو پروګرام به کوو عوامو ته به ثابت کوو چې دا د کمال پیر دی دا مداري دا هم چېرته جوړه کړې او دا څه ترتیب سره جوړه شوې وه زما او د پیرزیات چې دی نو داسې د سکرین د لارې خو ما لیدلي ولی رحمان بهي ورسره داسې ویډیو نیمه کړې وه او مخکې ورسره نورو ملګرو مې داسې ملک زبیر بهي ورسره ویډیو کړې وه نو داسې لیدلې مې و خو زما د لیدل قاتل چې دی نه وشو نه په منځ کې څه رابطه مابطه وه زموږ یو ډېر نږدې خوږ ملګری دی هغه دلته د پراپرټۍ پروګرام و نو هغه ما ته چې پیرزیات د ثوابۍ نه راغلی دی او ته ورته مردان کې ودرېږه مردان کې نه سوري رشکې کې رشکې انټرچینج باندې او هغه پلان کې ته چې دی نو کوم ځای کې دغه پراپرټي و هغه ځای ته پلاټینګ ته راول زه د سره کېناستم چې کېناستم ورسره نو مطلب دی مطلب دا دی به کې چې ډېر رامي خبرو کې ډېر تیز دی که نه چې کېناست نو 2 سیکنډو کې را سره ځان پرینک کو سم مې کو چې د کلونو ملګرتیا ده نو بس خبره هغه څنګه چل دی دغه څنګه روان دی او پیجونه څنګه روان دي دا څنګه هغه څنګه بیا ما دوی چې دغه د عدالت او دغه کو ریکارډینګ به وکړو پراپرټۍ دا مرګري او بیا به ترمنځ یو ویډیو کومړ طالب زه یو خو غونډه کې انټرویو درکم او وایرل بشي او ستاره کې څه لاله چې دغه ټیم یاره دا ویډیو ته غاړي خو دا هر انسان چې نن سبا چې یو سیس طرح شي نو هر انسان پکې خپل فایده او نقصان ګوري کنه نو چې فایده پکې ډېری نو هغه کار کوي نو چې آی ټیم کې ما ښکاره شو الریډي دغه ویډیوګانې چې دغه اکټینګ دونه مضبوطو چې دې خرڅېدو په سکرین باندې زموږ په ټایم کې په زړه کې دا راغی چې زه په پیج باندې به ویورز راشي پیج ډاون دی ریچ نشته دغه ویورز هغه لالچ سره ما وی چاوزه یو کار وکړو نو بیا په آی ټیم کې یو ډرامه مونږ ترمنځ جوړه کړه چې زه دا
کوېسچن درلو کوم او ته به دا کوېسچن وکړي خو چونکې ما تا ته دا خبره وکړه یو خبره ته بیا هم کومه چې دې چونکې د بچپن نه د ډرامو کار کو دی مخکې ډرامو کار کو دغه ویډیو سری کو تاسو سره میلوم شي ما پی ریاکشن مخکې کړو د جهانگیر خان پټنو د ډرامو کار کې ډرامو کې چې کیستونه نو د ماته چې د ډرامو خو کو خدا پاکستانو کو خو ما ته پته نه و چې لکه مطلب د ته خو د دې چې کوم فائدہ د هغه د سوچ نه بهر خبره ده په دغه فائدې سره د خلکو ایمانونه تباه شو پښتانه تباه شو خو چې د په سو شو چې یو پلار خپل زوی د کور نه کړی دی او هغه نن سبا په ویګو کې په ویزل کې ګرځي دا ویګو ویزل د کم ځای نه خو دغه د پښتنو ویني وي د پلار د کور نه کړی دی دا د کور نه اکته دا چې کم ځای کې پاتې کېږي دا د سر کور دی په دغه سر کور کې چې دیم د غاټه چې دغه مداري توپ کې د خزم کوي او بیا غو ویډیو څومره ویورشپ راوړو لومړی ویډیو چې و نو هغه تقریبا 7-8 لاک کې کتل شوی و او دویمه ویډیوز چې مونږ کومه بیا وکړه ما په ګاډي کې کومه ډرامه چې مونږ وکړو د چې کوم هغه جنات پکې اکټینګ چې وکړو کوم اکټینګ چې وکړو هغه د شاګرد چې نو ویا د تر زامن نو هغه چې نو هغه تقریبا زما په پیج کې مثلا 5 میلیون کې و د چې خپل پیج ته ورواچول دم اپلوډ کړو د ماته چې ز اپلوډ کوم نو د پیج کې هم تقریبا میلیون برابر دغه ویډیو چې 1 میلیون ویوز واغسته یعنی لس لاکانو ته د پته لګي چې یره د څومره لس لاکو خلکو چې کوم کتل ټول خو بنو خو ځینې خلکو کې دا جاهلیت شته هغه خلکو د پیرو منو د څومره خلکو کې دی ور سره ګډ وډ شي د څومره خلکو نه د پیسو لوټ مارو یره دا خلکو نه خو زما معذرت هم کوم شاید به خبره ټیک ته زیاتره زمونږ په کورونو کې چې کم غریبانان دي یا د چا په کور کې سخت وي کنه نو هغه د ډاکټرانو ډیر زیات زپلی نو بس ګوري یو ځای کې راو ګوري خو لکه اوس ما مایک راو نو ما خو یو ډرامو کوغه ته زما ډرامې پتونه لګیدل خو ما چا کړ چې مسله دغه سره ما زیات یو یو مایک ولا سر زیات یو اخو کې خو د خلکو ایمانونه تبا کیه دغه خو چې دین په تعویز ولا یقین جوړي او په خپل ځان ولا جوړي د الله پاک نو ولا رشتہ ختمي خو ما وسره و کردار ادا کو پدای کی ما وسره مرستيال دغه کې وکړه نو هغه 20 لکه مطلب سره پاسه لس لکه دغه سره پاسه لس لکه زما نو شل لکه دا شو زما په یوټیوب کې د لاک نمبر و دا تقریبا یو شل لکه خلک چې دا ګوري نو کم از کم ځین چې نه پدې کې وبد د لکه خلک چې دي دا برابطي کې په 2 لکه خلکو کې چې دي رسول 50000 خلک چې دي نو دا برازي دا ګاډیو د ارس دغه برکت ته دا بالکل دغه برکت ته دغه برکت ته خو زه افسوس په دې خبره باندې کوم صد افسوس په دې خبره باندې کوم چې زه دلته تش سیګریټ نشم ګرځولې چې یو کس د خلکو ایمانونه ختمي شرک پروموټ کوي په تعویز باندې واده کیږي په تعویز باندې نکاح کیږي په تعویز باندې خوخه کیږي په تعویز باندې دښمنی کیږي په تعویز باندې چې د دنیا هغه ار یو کار کیږي بغیر د مرګ زه دې ته حیران ما چې لکه مطلب چې دغه تعویز خو بیا ته ځان له وکړه بس کینه کور کې کنه د خلکو ایمانونو سره ولې لوبې کې نو دغه ګاډي چې دي دغه شاته د کم کورونه چې دي او د کم سيزونه چې چلیږي د دې شاته د ډیرو پښتنو هغه زبوت سویل بل کله فکر کړی د سره یو موټو پتلو سکیورټي ګارد دی د موت علی په جناتو کار کیو د ځان د پاره موټو پتلو ساتلی دي مین خبر چې د سره جنات دی او د پیر دی نو د تر موټو پتلو څه ضرورت دی مین خبره هم دغه دا چې سونه ما پیران لیدلی د زو ګورم زمو په سوسایټي کې ار یو سره 2-2-3 د یو سکیورټي ګارد تنخواه چې دغه د 15000 روپو پور دی یعنی 500,000 روپے چې دغه د 2 سکیورټي ګارد ورکې چې ته بل د تیغ باندې تعویز کې دغه تیغ باندې په بل خپل ماچو چې ته بل ته دا وای چې بس الله شته او الله ارس کوي نو بس تا د پرم الله د بل د پرم الله چې ته چې لکه زتا باندې شپو کوم تعالی شفا الله پاک درکې نو ته ځان د پاره ول د سکیورټي ګارد وای تمانچه دی ور کړی دا ولې د خلکو نه چې دی بس دا کې نو مین خبر هم دغه دا چې دا دوکا دا مداري توپ دی دا فراډ دی د پښتنو سره کوم ځای ګاډي ودرېږي دغه پیسته بار چې راشي د کتو پیسته چې جنات د نل شي دغه پیسته دغه درې سلور ځای کې خپل پیسونه دغه ځای کې پوره حساب کتاب دی زه دا خبره کوم چې دلته ز په لار باندې تیرېګم نو ما د پولیس اشاره راکې جی جی تلاشی را لوال بالکل کلی عام دغه ځای کې ډرامه چلیږي د ثوابه پولیس سره کې د ثوابه ډي پی او صاحب سره کوي بلکې د دین په نوم خلک لوټ کوي د دین په نوم باندې لوټ کیږي دغه ځای مولیان ته چې تاسو ولې نه را پاسې دغه ځای جرګمارو ته چې تاسو ولې نه را پاسې دغه ځای انتظامیه چې کوم ډي سی ای سی دغه ته چې ولې نه را پاسې یو خبره خدا دا تاسو خرڅ شوی نو غږ باندې کوي او کو تاسو خرڅ شوی نه چې د خلاف تاسو اکشن واخلي بالکل چې او درېږي دغه ځای کې بالکل هغه ډرامه چې او شو چې زر عالم بیا هغه مرګري د ملکن سیټ چې کاری صاحب هغه ما ترنګ کو چې مونږ ال تلاړو او زما مو ته ډیر زیات تکلیف ملو شو په لار باندې ویغه ته خیره وکړه چې عالم بیا ما توبه وکړه چې الله پاک من خو ډیر زیات غټه ګناه باندې شوی دا داغه نه پس زب پوه شوم چې دلته سل پیشنټ کتل کېږي د سل پیشنټ نه چې ته دروازه
زر روپۍ ل لاک روپۍ شي. داسې د گاډي وال نشوه داسې. دا سم خپل ټیک Business دی. ټاک دنده ده ما خو خدای یو خدمت دا دنده و اکچولی منس کې پکې د جنکو یارانې او زنا هغه دې خدمت ته پن وي دا زما پن دی. نو هغه سره خلک چې دي نو ولاړ دي وسره شپږ ټوپک ماران دي وسره نو چیر چپار کې دي دویمه چې خبره پکې کومه اخمه دا ده چې کومې زنانه لاړ شي سر چې کومې لوبې هلته کېږي هغه د نه ویلو دی زه نشم ویلی پښتو وایو د پښتو په معاشره کې موږ ژوند کوو نو الله پاک دې د نومې مسلمان پښتنه پیغله چې د پیر د تګ نه وساتي چې کومې لوبې چې هلته چې کېږي تا سکول هم دي په دغه باندې په شیشه باندې نو د هغه پیر زیات ما ته پته ولګېده چې دلته خو ما د ویورز گیم کو خو دلته ما د خلکو ایمانونه خراب کړ دلته ما د خلکو د ټایم ضیاع وکړه دلته ما خلکو پیسې چې دي هغه خرابې کړې نو هغې نه پس ما غوښتل شاید به چې وشي د خلاف کاروایي شو تاسو کړی م دا لګیا یم یې ثبوتونه چې تاسو رجت کړي دي بار بار خایم نن زما پښتنو ته ریکویسټ دی چې زه دا خبرې کوم زه په دې نیت باندې زه هرګز نه کوم چې هغه سره نن داسې دی یا هغه سره زما پرسنل دښمني نه هیڅ دښمني مې نشته یو ډرامه مې کړې وه خو دا زه خبره کوم خپل نقصان به مې کوم خلک وایي چې لکه په 100 روپو باندې خرڅ شوي بالکل خو زه دا خپلو غلط کار چې مې کړی د هغې ازاله کوم زه د پښتنو نه معافي نن غواړم چې کوم غلط کار کړو آینده دپاره به مونږ نه کوو انشاءالله ودرېږو به شاید به سره به ودرېږو نور چې زموږ کوم ملګري دي هغوی سره به ودرېږو خو پیر زیات چې دا انټرنیشنل مداري دی اکټر دی مداري دی او انټرنیشنل دروغجن دی یو خبره چې د هغه رښتیا چې دی هغه نه کوي ور دا دغه کوم نو چې کم سړی دروغ وي کم سړی بل مسلمان له دوکه ورکوي نو هغه یو صحیح مسلمان څنګه کېدی شي نو چې کله ستا په ایمان کې فرق دی نو ته به د چا علاج څنګه وکړي چې ته علاج کېږي په کلمو باندې کېږي د قرآن په آیاتونو باندې کېږي نو چې کله ستا ایمان نشته نو ته به د قرآن آیاتونه څنګه وي او څنګه به الله پاک چې ستا په یو الحمدو باندې یا ستا په یو الف لام میم باندې به چې دی نو بل شفا ورکړي هغه وایي زه دم هم نه کوم که نه اوس پته نه دی را توړ پسې کوي هغه وایي چې زه دم نه کوم زه توړ کوم عملي کار کوم اوس دا پته نه چې دی توړ څه کوي د ټول ناخمه خبره چې به کوم شاید به ما نه هېره شوې وه ما ته ټیم کې زما په انټرویو کې دا خبره وکړه چې زه دا زما ورته ساختونو خبره کوله ما ته چې دا ساختونو خو زه نه لیکم دا خو جنات لیکي تاسو ولا چیلنج هم ورکړو دا یې ما ته کړې ده او ما دلته کلمه تېره کړه او زه پیر زیات ته یو بیره بیا دا خبره کوم چې پیر زیات صاحب کومه خبره تا کړې ده که ته د پښتون نه پیدا یې د یو پلار نه پیدا یې راشه شاهد سره یا شجر سره ټولو پښتنو په منځ کې کښېنه او یو 2 لاین چې دی دا په جناتو باندې ولیکه چې دا ساخت دی کو تا کله داسې وکړل دیم درته خپل پیج وقف کړي خپل ژوند درته وقف کړي دا یا شجر هم درته خپل ژوند پیج چې دی هغه وقف کړي مننه ایاز به ډېره مننه قدرمنو څنګه چې ایاز به وي چې زما ورسره ذاتیات نشته نو زما د یو پیر سره هم ذاتي دښمني نشته نه زما پلار پیر دی نه مې رور پیر دی نه عملیاتو کار کوو نه پیری مریدي زموږ په کور کې نشته په خاندان کې ځکه پیر منم نو خپل پلار پیر منم خپل مور پیر منم هغه پلار چې زما د پاره د بچو د پاره سخت تکلیفاتو کې یو منزل ته ورسي او بیا چې زوی زلمی شي واده وکړي او ښځه والي او پلار پرېږدي هغه مور چې تا ته نښه میاشتې په ګېډه وګرځي او بیا ته ښځه وکړې د هغې نه لاړ شي او د هغې په بددعاګانو کې او ته بیا داسې مداریانو لځي نو یقینا چې بیا به ستا د مور او پلار چې ازاري شي نو مداري غونته کې کس به ستا پیر شي ستا عقیده له دغې سره تباه شوه ته به هلته ځي ما همیشه ویلي اوس هم ویم بیا به هم ویم چې تر څو پورې زما په تن کې سای ما د مداري ته ویلو چې زه به ستا اټۍ بندوم او انشاءالله زه به بندوم څو ورځې مخکې د ډرامه کړې وه د خپل پیج وایرل کېدو دپاره نو تا خو د پیریانو کور ته کاڼي راویشتل او انشاءالله انتظار کوه ما درته ویلي اوس هم درته یم چې اټۍ به دې ختموم خو د دنیا دپاره دا حقیقت کومه ډرامه چې هغه کړې وه دا یا شجر صاحب سره د هغې ډبینګ هم ما کړی دی او زه د دعوی سره ویم چې ما وګټله ځکه کمنټونو کې ورته نن ټول مداري وی یاسر بالکل داسې ده کمنټونه وګورئ ټول مداري دی بله دنیا ته د پوهې دپاره زه نږدې مثال دام در کوم دی خو خلکو ته وایي که نه د دشمن دپاره دا وظیفه د کاروبار دپاره دا وظیفه او د ځان دپاره اول چې ویډیو شیر کړي وي دا په ګروپونو کې هم شیر کړي او فیسبوک کې هم شیر کړي نو یا خدای دې ووه خانه خرابه د پیریانو ته دی وایي چې شیرکۍ دی لکه نه جناتو ته دی وایي چې شیرکۍ دی لکه نه نو ستا د ده ویډیوګانې تاسو شیر کوئ او ستاسو دپاره دی تاسو له تعویزونه ساختونه په جناتو دا انټرنیشنل دروغجن انټرنیشنل مداري ګنډ کپ دی او د وخت نه د بچپن نه به د
ډرامو اکټینګونه کول خو دلته دغه ډرامه کامیاب شو ځکه چې د ټول نړۍ نه په نوم پښتون نه بیوقوف جوړ کو په خپل ډرامې جال کې گیر کو او دغسې پلانټډ ویډیوګانې وکړي ډرامې جوړې کړي خپل کس پکې مریض کړي مایک والا راولي چې نن دې حد ته ورسېدو نن مایک ته څه وایي روپیوال د بل ته دا سیس چې دی نو د دې ډېر غټ اهمیت دی د دې چې دی نو نعم البدل نشته په دنیا کې او نن سبا حق وینا کول چې دی نو دا ډېر زیات ګران کار دی شاید به چې تاسو نه پته د دنیا کیسونه سایبر کرایم کې د دنیا اوسه پورې ستا اکاونټونه چې دا بلاک دي نو دې ته چې کم کس روپیوال مایک وي یا نو یقینا دا چې دا تا نوم نه دی او د تربیت چې دی نو ټیک نه دی شوی بالکل اولې دمکیان را لېږلی یاز به یې ماته ما شیر کړي دي لکه خپله د په جناتو کاروي نه شو کولی دمکیانې اوس ورسره بله دمکي را لېږي د کیس چې ده ته ووایي قلار شه کیس در باندې کوم نو دا واوره کیسونه خو په ما دومره سیوا دي لکه د سر د ویښتو د کیسونو خو زه نه یېرېږم شکر الحمدلله او زه پې خوشحالېږم فخر پې کوم چې د دین په خدمت کې ما ته اتکړی یا چې یو بوزي مې په دې زه فخر کوم په دغه تاریخ هم زه فخر کوم ځکه د دین د خدمت ته ځم په آیسو کې مینه نیسي په منشیاتو کې مینه نیسي په چرس کې مینه نیسي زنا پاډو کې مینه نیسي په غلا کې مینه نیسي همیشه مې چې نیسي د دین په خدمت کې مینه نیسي او تر مرګه پورې به زما د دغه مداریانو خلاف دا نارۍ چې دا پراډیان دي ګڼکپان دي دا وجي حقیقت چې کوم ما ویلو د پلانټ ډرامې کې بیا د یو څو مایکون والا راوغوښتل پیسې ورکړې ولته ویډیو کړه چې نه زه به یو ویډیو وکړم پلانټډو بله به وکړم نو دا ستا د هغې حقیقت و انشاءالله یو ثبوت به د دنیا ته ښیم تا به بېنقابه کوم او انشاءالله شاید به څونه ویډیو شوي د لومړنۍ ویډیو چې ده ملک زبیر نواله ډرامه وه هغه کوم پیشنټ چې پکې و هغه ملګري و دویمه ویډیو چې ده نو زموږ ملګرو کې علي رحمان سره یې کړې وه ډرامه وه زموږ د وړاندې شوې وه مکمل نو A to Z چې څونه ویډیوز چې شوي دي نو دا په ډرامو باندې شوي دي دا په 100,000 روپۍ باندې شوي دي او دا مو واوره چې شکر الحمدلله دې ځای کې چې دننه کوم ایمان دی ګوره دا نه خرڅېږي په مخ د ځمکې دا نشي اخیستلی انشاءالله بېنقابه کړی مې یې او دا مې در سره وعده ده او دا چیلنج مې یاد ساته چې ستا ټی به زه یو نه ورځ بندوم انتظار یې کوه د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکوي د الله په امان او کتونکو ته بیا هم ویم چې د داسې قسمه پراډیانو نه ډډه وکړئ شفا ورکوونکې بیماري راوستونکې دا د الله ذات دی دا مداریان دي دا هیڅ نشي کولی زمونږ او تاسو ته وهمونه راچي زمونږ او ستاسو عقیدو سره لوبې کړي مونږ او تاسو ته شرک راچي او یو ځل به بیا د ثوابۍ ډېر پښتانه خلک دي زه حیران په دې چې د ثوابۍ د پښتانه ولې خاموشه دي په ثوابۍ کې په پنجپیر کې چې کومه مدرسه ده په دې کې په سونو طالبان فارغیږي عالمان ته جوړیږي دا ولې خاموشه دي بیا په پاکستان خیبر پختونخوا کې چې کوم پښتانه عالمان دي دا ولې په دې خاموشه دي دلته شرک خورېږي دلته د وهمونه ورچي دلته د عوامو د عقیدو سره لوبې کوي دلته راپاسي چې دا ساخت جنات ولیکو زه حیران په دې چې د عالمان ولې خاموشه دي ولې دوی چې موږ ته د جنت او دوزخ ښیي د دې دپاره نشته دې ځای کې د انسان زړه درد کوي چې حق ته حق ولې نه ویلی کېږي دلته یو مداري دعوې کوي چې زه ساخ په جناتو لیکم د هغې دپاره د عالمان ولې خاموشه دي بیا د ثوابۍ د پښتانو بیا انتظامیه بیا دغلته ادارې دا ولې خاموشه دي د دین په نوم باندې د عوامو سره لوبې کېږي مهرباني وکړئ عالمانو ته خواست کوم چې د شرک مخنیوي له راپاسئ ځکه چې شرک الله نه معاف کوي او د دغې ظالمانو نه دا معاشره بچ کوي دا غریب عوام کم چې د غربت څپېړو وښلي دي په هر کور کې څه نه څه مسلې او هغه دا ظالمان پلانټډ ویډیوګانې جوړې کړي او د خلکو ذهن ځان طرف ته کړي یو په پنجاب کې پیر الله وشرمو کم بچې شوپ والا سرکار کم بچې میخونه رایستل ورسره دا هم د هغه کشر رور دی دا مدارزیات د آخر زمانې شر و فساد دی دا د نن زمانې شر و فساد دی عالمانو ته خواست کوم چې د دې خلاف راوځئ او دا د شرک اډه زما سره بنده کوي د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان